ولا يقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض. دا لا يقالو سره تاسو ته ما ویل چې د اعتراض طرف ته اشاره کوي، او دا لاندې لأننا نقولو چې وی نو په دې لأننا نقولو کې د دغه اعتراض جواب دی. خلاصه د جواب څه شی ده او خلاصه د اعتراض څه شی ده؟ دی راغی وی چې لا یقالو داسې دې ونه ویلی شي. لا یقالو داسې دې ونه ویلی شي په جواب کې. مخکې ولانجه روانه وه د مغایرت په باب باندې، دی وی اوس دې څوک داسې را پیدا نشي چې هغه دې ووایي چې زه مغایرت جواز الانفکاک من الجانبین ته وایم. مغایرت چا ته وایم؟ جواز الانفکاک من و دا جواز الانفکاک یو فی الوجود الخارجی ده چې یو شی به د بل نه منفک کېږي خو په چا کې، او بل جواز الانفکاک دی په وجود ذهني کې چې هغه وجود تصوري وي. او زه جواز الانفکاک فی الوجود التصوری ویما وان کان ذلک التصور تصور الحال، اگر کدا تصور څه شی وي نو تصوری ګوره تصوری انفکاک په محال نه دی کنه. یو ګوره انفکاک دی په چا کې په وجود خارجي کې، او بل انفکاک دی په چا کې، او څوک را پاسېږي هغه وایي چې زه دا د جواز الانفکاک قول چې کوم نو دا په وجود تصوری کې کوم، او په وجود تصوری کې د یو شي انفکاک محال نه دی. ولې محال نه دی؟ ځکه به قاعده زده کړې ده چې نعم سلم شریف کې تیره شوه لا حجر فی التصور تعلق، هلکه تصور د هر شي پورې تعلق نیسي. او یو د شی نه څه شی دی؟ جواز الانفکاک دی چې مغایرت څه اخلم په معنا د چا سره؟ د جواز الانفکاک سره. او دلته د جواز الانفکاک نه انفکاک څه شی اخلم؟ تصوری اخلم. څه شی اخلم؟ تصوری اخلم. وشوه نو دی اوس وی ته ټکي ته ګوره، ولا یقال دا دی اونه ویلی شي چې المراد مراد امکان تصور وجود کل منهما مع عدم الاخر ولو بالفرض وان كان محالا. وان كان یعنی زه مغایرت په معنا د جواز الانفکاک اخلم، خو جواز الانفکاک په معنا د چا سره اخلم؟ هلا دا جواز انفکاک جواز الانفکاک تصوری اخلم، نه څه شی طالبه؟ هلا نه په وجود خارجي کې، نه په چا کې. او چې جواز الانفکاک په وجود تصوری کې واخلم نو وجود تصوری کې انفکاک دیو شي نه جایز وي، اگر که هغه محال ولې نه وي، اگر که څه شی نه وي. ځکه نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بكل شيء وان كان محالا والعالم قد يتصور موجودا. او عالم چې د کله د تنها یو څوک تصور وکي وجودا موجودا، بیا ثم یطلب بالبرهان ثبوت صانع، او بیا په برهان سره طلب د چوشي. هلا یو ځل خپل د عالم تصور خلکو کې چې الک عالم چاته ویل کینو د عالم عبارت ته د چانه د ماسه والله نه ورستو بیا راولګېدل او دا مقدمه جوړې د چا د پاره؟ هلا د وجود د صانع د پاره. صانع تعالی په ثابت دی چې الله صانع موجود. ولی لان المصنوعات ووجود المصنوعات تدل على وجود صانع. دا څه شی شو کبرا؟ نو نتیجه لاسته دار اغله چې څه شی دی طالب صانع تعالی څه شی دی موجود دی. نو دغه استدلالات چې موږ تاسو کو نو دا فرع د دې چې ځل موږ ول تصور د چا کو؟ د عالم کو. دغه نورستو تصور د چا کو؟ د صانع کو. نو ګوره د تصور د صانع نه وي انفکاک د تصور د چا راغی؟ د عالم راغی. خو یو ځل د تنها د تصور کو بیا تصور د چا کې؟ د صانع کې. نو دی وای وان كان محالا والعالم قد يتصور موجودا. ګوره کله د دې موجود تصور وکړی شي چې عالم موجود دی نو چې د تصور دی وکړه دغې نه وروسته ثم یطلب بالبرهان ثبوت صانع، بیا په برهان سره ثبوت صانع چې دغه څه شی کولی شي طلب کولی شي. مسله باندې تاسو پوه شولئ. بخلاف الجزء مع الكل فانه
دی وی کما یمتنع وجود العشرة بدون الواحد، دا مې امر ورته ویلی وه، یمتنع وجود الواحد من العشرة بدون العشرة. ولې؟ اذ لو وجده که یو موجود شي لما کان واحدا من العشرة، که دا یو موجود شي نو دا یو د عشرهونه نه دی. که دا یو موجودیږي نو دا په ضمن د چا کې موجودیږي؟ د عشرهو کې. نو حاصل دا شو چې وصف د اضافت معتبر دی او امتناع د انفکاک حینئذ ظاهرونه. نو دا پاس ولګوئ. ولا یقالو دا دی په جواب کې اون ویلی شي چې هلکه جواز الانفکاک من الجانبین، دا یو جواز الانفکاک دی په چا کې؟ په وجود خارجي کې، او بل جواز الانفکاک دی په وجود تصوری کې، او زه جواز الانفکاک په وجود خارجي کې نه اخلم بلکې دا اخلم په چا کې؟ په وجود تصوری کې. دا دی ولې ونه ویلی شي؟ لأننا نقولو، موږ څه شی کوو طالبه؟ قول کو. خدای عبارت تاسو یو ځل اولولئ. لأننا نقول منګه وایو قد صرحوا بعدم المغایرة، علماء تصریح کړی ده په عدم مغایرت باندې بین الصفات، په مابین د چا کې؟ هله صفاتو کې. دی تصریح کړي چې د صفاتو په درمیان کې سره مغایرت نشته دی، بناء على انها لا يتصور عدمها، بنا پدی چې د دې د عدم تصور نشي کېدلی. ولې؟ لکونها ازلیه مع القطع بانه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا، ثم يطلب بیا طلب کولی شي اثبات د بعض اخر. نو فعلم انهم لم يريدوا هذا المعنى مع انه لا يستقيم في في العرض محل. ولو اعتبر وصف الاضافه لزم عدم المغايره بين كل متضايفين كالاب والابن والاخوين وكالعله والمعلول، بل بين الغيرين لان الغيريه من الاسماء الاضافيه ولا قائل بذلك. خلاصه د جواب څه شی ده؟ خلاصه د جواب دا چې تصریح کړي د علما او اشاعره، او دلته مراد څوک دي؟ اشاعره دي، چون کې د خپل د تفتزانی صاحب خو اشعری دی کنه. نو دی قد صرح علما او اشاعره او تصریح کړي دا په نه مغایرت سره په مابین د صفاتو کې. دی وای صفاتو کې مغایرت نشته، صفاتو کې څه شی نشته دی؟ مغایرت نشته. مخکې ویلو چې دا صفات ګوره څه شی دی؟ مثال د واسطې ښودلی و چې لا هو، ځکه تصور د یو صفت سره څه شی د عدم د بل محال دی کنه، چې څوک تصور دی یو صفتو کې او د تصور دی یو صفت سره طالبه اله، ځکه دا بل صفت قدیم دی. نو کته تصور د یو او کې سره د عدم د بل نه، نو لازم بشي ورود د عدم په ازل باندې، او دا ناروا ده. نو دا څه شی ده؟ داسې نه ده چې تا د یو تصور کو دا بل ورسره څه شی شلاړ، که تا د یو تصور کو بل هم صفت دی هغه به وي، او که ته وایې چې دا شته دی هغه دی نه وي، نو خو صفت ازلي و قدیم و، نو دغې تلل چې دی څه شی دی؟ محال دی. نو که ته تصور د یو او کې سره د عدم د بل نه، نو لازم به شي ورود د عدم په چا باندې؟ په ازلي باندې، او دا ناروا ده. نو دغې مثال د علاقې ښودلی و. اوس په ده ورته اعتراض کی، اعتراض ده وکنه چې هر کله ته جواز الانفکاک فی الوجود التصوری وای ولو کان محالا، لا یقالو سره دا خو جواب وکنه. نو دی وی که اگر که څه شی وی طالبه په وجود تصوری کې ولو کان محالا، نو ځان ته د چل جوړ کړی و په دې معنا سره. مخکې ویلو چې هغه معنا څه شی وه؟ چې جواز الانفکاک فی الطرفین، چې سړی تصور د وجود دیو صفتو کې سره د عدم د بل نه، او بیا وروسته راولګېږي د هغه بل طلب وکړي په دلیل سره. نو یو ځل دی تصور د وجود د علم په الله تعالی کې وکړي سره د عدم د قدرت نه، نو دا خو محاله ده. دا څه شی ده؟ چې د یو تصور کوي او بیا علم تصور کوم او قدرت ورسره نشته نه. ته چې تصور د علم کوي چې الله تعالی لره علم شته دی، نو په عین همدغه حال کې الله تعالی لره څه شی شته دی؟ قدرت هم شته. الله تعالی څه شی دی؟ قادر دی. نو دا خو محاله ده. خو د تصور خبره د چا کړې؟ تصور کړې او د وجود خو نه دا کړې. اگر که محال وي نو بیا ولګي دغه طرف نه چې طالب تصور د وجود د قدرتو کې سره د عدم د علم نه، او د علم به طلبې په دلیل سره. ودلته جواز الانفکاک من الجانبین بالوجود تصوری راخلم ولو کدا شی محال وي، نو دا بیا مثال د مغایرت دی. او مخکې تا دا مثال د پاره د چا خودلې او د واسطې خودلې و. صفاتو برکه دي سویل لا هو ولا، نو چې لا هو ولا غیرو دی ویل، نو چې سوي چې الکه انفکاک تصوری می تنه مراد ده. نو چې دی او تصور دی وکنو هغه بل لا غیرت راغی کنه، بیا چې دا غبل تصور کینو دا ور سره راغی غیرت راغی کرانه، او سره د دین چې صفت به اطلاعات ثابتین، او عین هم دغه حال کې بدابل صفته هم ور سره وي. دا بنا پدې چې تصور نشي کېده د عدم د دی، ځکه دا ازلی دی. سره د قطع نه پدې خبره چې تصور کې دی شي د وجود د بعضو لکه علم مثلا، بیا طلب کې دی شي اثبات د بعضو، معلومه شو چې دا معنا نه صحیح کېږي د جواز الانفکاک. دا مع انه لا یستقیمو چې دی درته وایي، دا بل اعتراض ور باندې کوي چې عرض او محل مثال د مغایرت
او دا په معنا د عرض محل نه ده مستقیمه. او که معتبر شي وصف د اضافت لازمیږي عدم د مغایرت په مابین د هر دو ضعیفینو کې چې اب او ابن ده. دې کې مغایرت څه شی د طالب اتفاقی ده. او دلته کې ته وصف د اضافت واخلې نو اب تصور بغیر د ابن نه کیږي په وجود تصوری کې، یا د ابن تصور په ذهن کې کیږي بغیر د اب نه په وجود تصوری کې. نو بیا خو تصور د هر یو مستلزم د تصور د بل لره. نو تصور د احد المتضاعفین خو په ذهن کې بغیر د اخر نه کیږي. او دا تا مثال د پاره د چا خود د مغایرت خود دې سره څه چل کوي. بیا تاسو عبارت ته وګورئ. لأننا نقول من غوي چې قد صرحوا شاعر تصریح کړي د پچا باندې اله بعدم المغایرت په عدم مغایرت باندې بین صفات دوی چې د صفات په منځ کې د مغایرت نه وي. بناء على انها لا يتصور عدمها بنا پدې چې د دې د عدم تصور بنشي کېدلی. ولی لکونها ازلی. دا صفات د باری تعالی چې څومره دي داسې شي دي ازلی دي. مع القطع دوی سره د قطعیت نه پدې باندې چې بانه يتصور وجود البعض تصور کې دی شي وجود د بعضو لکه علم مثلا. بیا طلبولی شي اثبات د بعضو آخرو چې هغه قدرت ته مثلا. نو فعلم انهم لم يريدوا هذا المعنى. دا مثال د واسطې خودلو او دلته مراد څه راغی مغایرت راغی. معلومیږي دا چې د دوی دا معنا ملحوظه نه ده. مع انه لا يستقيم في العرض مع المحل. سره د دینه چې دا کم د مغایرت خبره تا د وجود تصوری وکړه انفکاک دا په محل کې نه صحیح کیږي. عرض کې مع د عرض مع المحل نه صحیح کیږي. ولی ځکه عرض مع المحل کې دا قانون دی. ولو اعتبر وصف الاضافه کته وصف د اضافت دلته معتبره چې لکه اضافت به لازمي عدم مغایرت بین کل المتضاعفین لکه اب را واخله ابن را واخله اخوین را واخله علت و معلول را واخله بل بین الغیرین بلکې په مابین د دو غیرینو کې طالب هم سره څه راځي مغایرت راځي. لان الغیریه من الاسماء الاضافیه. غیریت ته چانه ده چې د یو شی د غیر کنو دا غیریت په نسبت د بل باندې وي. دا د اسماء اضافیونه ده. نو معلومه شو دا طالب چې مغایرت مابین د ابو ابن کې مراغه سره د دې چې د دې په منځ کې مغایرت نشته. د اخوینو کې مراغه یو باندې چې د اخ اطلاق کیږي نو اخوینو کې سره مغایرت نه وي. د غرنګ د علت او د معلول بلکې مغایرت په مابین د چا کې د غیرینو کې هم راغی. بل بین الغیر یعنی به دو غیرینو په منځ کې مغایرت راغی سره د دې چې د دې په منځ کې سره څه شي نه وي مغایرت نه وي. نو فإن قيل اسكا سوق پشوبک کی وی چې لما لا يجوز يكون مرادهم انها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة الى موضوعاتها فإنها يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود وليصح الحمل والتغير بحسب المفهوم ليفيد كما في قول الانسان كاتب بخلاف قول الانسان حجر فإنه لا يصح وقول الانسان انسان فإنه لا يفيد. قل ناصر دے جواب کی خدا جواب خطرناک دے اعتراض خطرناک دے. دلته تاسو وګورئ دلته یو جواب طالب محقق توسی کړي دی دا شاعرو د طرف ناغه دا دی چې دوی تعویل کوي. هر کله چې دوی وایي چې صفات الله تعالی لا هو ولا غیره نه عین دي د ذات سره نس شي دي یو تعبیر کوي ولا هو فی المفهوم. دا صفات الله تعالی او ذات الله تعالی دا سره یو په مفهوم کې نه دي. دا معنا نه چې کوم مفهوم د صفات ذات دی نو هغه مفهوم د چا دی د صفاتو نه دا څه نه ده. یعنی ذات او د صفاتو معنا یو نه ده. ولا غیر فی الوجود والمصداق او غیرم نه دی په چا کې په وجود او په مصداق کې. دا معنا نه چې د ذات وجود یو شی دی او مصداق یو شی دی او د صفاتو مصداق بل شی دی. نه کوم مصداق چې د ذات ته مقام مصداق د صفاتو هم نو دا تعویل چاته نه کړی دی. دی وی چې ذات او صفات په وجود خارجي کې د دوه سره یو ځکه په خارج کې مصداق الحمد ذات او د صفات یو شی دی او امدق مدار د محمولات د په موضوعات باندې په قضایا او حملیو کې بیا خاص کر په حمل شای متعارف کې چې مخکې مې درته ویلو چې تغییر مفهومي او اتحادی مصداقي دا دار مدار د چا دی د حمل. تغییر مفهومي او اتحادی مصداقي مدار د چا دی. ولی طالب کچرتا حمل کې قانون قاعده مخکې ما تاسو ویلو حسبي و نعم الوکیل کې که حمل کې اتحاد مفهومی مصداقی دوانه وي دا حمل هم ناروا ده ځکه دا حمل اولی ده. که په حمل کې طالب تغییر مصداقی او مفهومی دواړه دا حمل هم ناروا ده ځکه حمل دی یو مبین دی په مبین اخر باندې. نو په حمل کې قانون دا دی چې څه شی به طالبه تغییر مفهومی او اتحاد مصداقی وي پکې. دا د حمل شای متعارف قانون ده. مفهوم به سره څه شی وي جدا وي او مصداق دوانه به سره څه شی وي. نو چا ویلی دغه څه کار ته ولې نه کوي دغه څه کار ته ولې نه کوي چې طالب صفات الله تعالی عین نه دي په دې معنی چې مفهوم
د دې او د ذات یو نه دی سره، مفهوم جدا دی. او داسې هم نه ده چې صفات د باری تعالی نه غیر دي. په دې معنا باندې هلکه چې خارج کې د دواړو مصداق بیل دی سره، خارج کې د دواړو مصداق بیل نه دی، دواړو مصداق سره یو دی. دا جواب د کړی دی د محقق توسی د پاس ماتن د طرف نه دی. یو ځل دا نقلی ته وګوره ورته بیا جواب کی ورته. فإن قیل که چرته په اعتراض کې وویلی شي چې لما لا یجوز ولې نه ده جایز دا خبره یکونه چې شي مراد د دوی چې انها لا هو، دا صفات لا هو بحسب ولا غیره الا بحسب کما هو لکه څنګه چې حکم د نور محمولاتو دی بالنسبة الى موضوعاتها په نسبت سره چاته موضوعاتو د هغې ته. فإنها ځکه شرط دی په هغې کې اتحاد بینهما بحسب الوجود الا په اعتبار د وجود سره، په اعتبار د مصداق سره په محمولاتو کې اتحاد شرط دی لیصح الحمل. والتغایر پکې شرط دی به اعتبار المفهوم لیفیدا، د دې دپاره چې دا حمل څه شي مفید شي. ولې که اتحاد پکې مفهوما او خارجا دواړو نو بیا دا حمل مفید دی، دا خو حمل اولی دی، بیا حمل اولی باطل دی. حمل شایع متعارف کې قانون دا دی چې مفهوم به جدا وي او مصداق دواړو به سره څه شی وي یو شی وي. لیفیدا کما فی قول انسان کاتب، دا کم حمل دی؟ صحیح دی که نه دی؟ دا حمل شایع متعارف دی. ولی ځکه د انسان او د کاتب مفهوم سره جدا دی. د انسان ځان ته مفهوم دی، د کاتب څه شی دی؟ په مصداق کې دواړه یو دي. دا انسان او کاتب مصداق کې دواړه سره څه شی دي؟ دا کاتب په همدې انسان صادق دی. بل ته وګوره بخلاف قولنا الانسان حجر، هلکه انسان حجرون کې تغییر مفهومي دی. مفهوم د حجر ځان ته دی، تغییر مفهوم د انسان څه شی دی؟ تغییر مصداقي پکې دی. که د مصداق د حجر مصداق ځان ته دی، د انسان مصداق څه شی دی؟ ځان ته دی. نو بخلاف قول انسان حجر فانه لا يصح، دا حمل نه دی صحیح. وقولنا الانسان انساننا، او دا قول زمونږ چې څوک وي الانسان انسانون، الانسان دا حمل هم صحیح نه دی. ولې طالبه دا حمل څه شی دی؟ هله دا حمل اولی دی. ځکه دلته محمول او موضوع دا دواړه څه شی دي سره؟ هم په اعتبار د مفهوم سره یو دي، هم په اعتبار د مصداق سره یو دي. وقولنا الانسان انسان فانه لا يفيد، ځکه دا تعریف هم څه شی دی؟ مفیده. نو دا اعتراض د طرف نه اصل کې درا نقل کړي په عنوان د اعتراض دی، خو جواب دی د محقق توسی د طرف نه، د طرف د ماتن نه. نو دا جواب را نقل کړي په عنوان د اعتراض. نو په قلنا کې بیرته دغه اعتراض نو څه شی کوي؟ جواب کوي. یعنی دا اصل کې جواب الجواب دی. څه شی دی؟ دا خو جواب د محقق توسی د طرف نه دی راګېدلی، د دغه جواب نه بیرته څه شی کړی دی؟ جواب کړی. نو خلنا سره